دا ټرمپ دا خو د ابو جهل او د عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خلک کسته او دلته ټول مسدا حرمین شریفین خادمان دي را نور او دی یو بل دا یو بس ملاویږي او په دې حالات کې چې مسلمان باندې خلک فوټبال کوي د قرآن الحمید تلك الايام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين امنوا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائے تلک الایام نداولها او رزی دا اوڑی راوڑی نن په یو کس باندې یا په یو ملک باندې یا په یو ځای کې په خلکو باندې تکلیفي الله رب العزت دغه ورځ واړی به خوشحالي ورځ راشي دقرنګ یو انسان ډیر پر حد باندې الله رب العزت را غرس الټکی نو تلک الایام نداولها الله رب العزت د ورځې اړې راړې وجه صدا وليعلم الله الذين امنوا الله رب العزت فرمایي دې د وجه چې دا منافق او مسلمان او دا ایمان ولدا پکې واضح او ښکارا شي دا دې وجه نه تاسو وګورئ ټرمپ دا سعودي ته راغلی سعودي عرب ته یو خو آسانه خبره ده چې بعضې خلک تاسو یو پوسټونه کړي دي و یاره حج او عمره پرې غوښتل غواړي ځکه د حج او د عمرې په پیسو باندې دا تحفې تحایف د غټو غټو خلکو له ورکوي دارنګې کفارو له په دې باندې تحفې ورکوي نو حج او عمره نعوذ بالله پرې غوښتل غواړي انتهایی خراب سوچ دی حج او عمره بیت الله شریف دارنګې مدینه منوره مکه مکرمه دا یوازې د سعودي والا نه دي در تمام مسلمانانو در تمام دنیا خلکو دي دا شعائر الاسلام دي بل خبره ده چې دا حج او عمره په خلکو دا عمره په خلکو باندې واجب شي او حج په خلکو باندې فرض شي دا به چرته کوي دا خو د قرآن حکم دی بیا خو پکار ده چې دا سړی داسې وایي چې نعوذ بالله قرآن د آیاتونه پرېږده نو دا خبرې غلطې دي بله خبره ده چې دیو کمې تحفې تحایف دا خلکو له ورکړي دي دا خو ټیک ته دا خو روابط دي تعلقات دي ته به یو ملک باچا لاړ شي نو بیا له د هغه ملک باچا له تحفې تحایف ورکړي دلته راشي دوی له تحفې تحایف ورکړي لیکن دوه درې کارونه دا باعث شرم دي دا باعث شرم دي د مسلمان دپاره یوازې سعودي والا نه تمام مسلمانانو دپاره یو دا چې دوی خپلې اهل سعود چې کوم دي آل سعود اولاد سعود چې کوم د حرمینو شریفینو خادمان دي دیو زنانه را ایستلي دي او دغه رنګې دی باچا سره ډېر ټرمپ سره میلاو شوي دي دا یو ټکی دا باعث شرم دی دا د ټول مسلمانانو دپاره باعث شرم دی دویم باعث شرم دا ده چې دا څه له راغلی دی نو دوه مقصده تاسو ګورئ دا گردش کوي او دا چلیږي یو دا چې دیو یو نوی نظام په دنیا کې قایمول غواړي نو پته نه لګي چې سبې مقصدي خو بل مقصد دغه دا چلیږي چې دیو د اسرائیل د تسلیم کېدو دپاره راغلی چې کم اسرائیل تسلیمي کم خلک دي یا علما دي یا عوام دي دا ټرمپ د دې دپاره راغلی سعودي ته چې اسرائیل دې تسلیم کړی شي نو دا انتهایی یو غلط سوچ چې اسرائیل دا انتهایی خراب خلک دی په مخ د ځمکه باندې کوم خلکو چې اسرائیل سره تعلق مخکې جوړ شوی اوس وګوره خراب له قرآن کې الله فرمایي کافر ستا دوست نشي کېدی بیا هم لګیا دی ته دوستانه کوه نو دا غلط سوچ دی بهرحال دومره تحفې تحایف دا امن او پکار چې دی له ورکړی وی دومره تحفې تحایف چې 600 دغه ارب ډالرز یا میلیون ټریلیون ډالرز دا په تو تحفه کې ورکوه دغه رنګې جهاز ایروپلین ته په تحفه کې ورکوه هلته مسلمان چې کم یو کس لوی قاتل دی چې غزا کې فلسطین کې مسلمانان د ولږې نه مري ماشومانو ته تکلیف دی دغه رنګې ښځې د ولږې نه مري هغې وجني او ته دلته دې له تحفې تحایف ورکوه په کار دا وه چې لاوله پې دغه رنګې هغسې جهاد دا جنګ بندي شوی وي جهاد دا جنګ یې بند کړی وي جنگ بندیږي نه پرون څنګه دلته سعودي د ټرمپ رالی هلته په غزا کې څومره کم ماشومان شهیدان شو دا د مسلمان دا بې حیثیتي مسلمان دا زموږ دپاره شرم دی دغه رنګې بل مین مقصد دا دی د پاکستان حمایت نه کوو مکه چې کومه حمله وکړه پاکستان په انډیا باندې د حمایت نه کاو
خو چې دا ولې هغه تعلقات چې ټرمپ راغلی خبره حل شوه. دې وجې نه دا زموږ دپاره باعث شرم ده چې ته خپلې زنانه راوباسه دې سه میلاو کړه. دا ټرمپ دا خو د ابوجهل او د عبدالله ابن ابی ابن سلول د هغه د خلک کس دی او دلته خو ټول دا حرمین شریفین خادمان دي را نور او دوی یو بل دا یو بل سره میلاویږي او په داسې حالات کې چې مسلمان باندې خلک فوټبال کوي دې د یو بل سره څومره مینه میلاویږي په مخ د ځمکه باندې تقریبا چې دومره غټ استقبال به اوس به لاچانې شو لکه ده چې وشو خو پته نه لګي زمونږ مسلمان باندې څه چل شوی دی.